ازادي د خدای هغه لویو نعمتونو نه یو نعمت دی چې انسان پکې په فطري طور خوشحاله وي او د دې د اهمیت نه هغه څوک خبر وي څوک چې په آزاد ریاستونو کې ژوند نه کوي. پاکستان د اګست په 14 نیټه کال 1940 کې د انګریزانو نه ازادي ترلاسه کړې وه چې بیا مسلمانانو ته یو آزاد هیواد پاتې شو. د دغې ازادۍ په خوشحالۍ کې نن په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د ضلع انتظامیې لخوا یوه مرکزي غونډه را جوړه شوې وه چې پکې د ضلع افسران، منتخب نمایندګان او خبریالانو ګډون کړی و. په دغه موقع د پاکستان جنډه وغځولې شوه، ماشومانو ټیبلوز وړاندې کړل او د هیواد د ازادۍ په اهمیت یې تقریرونه وکړل. अर्ज़ पाक वतन ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान मुसलमानों की तकदीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान जिसने पनाह दी मुझे और आपको. दुश्मनों, बुज़दिलों, मेरा खून रहेगा नहीं, मेरा खून रहेगा नहीं कि ये बुज़दिलों का जहां नहीं. ना हम कभी डरे थे न डरेंगे हम, ना हम कभी झुके थे न झुकेंगे हम. इंतकाम लाजवाब लेंगे, हर जुल्म का हिसाब लेंगे. जिन्ना का पाकिस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद कहेंगे. غونډې ته ډیپټي کمشنر عدنان فرید وویل چې ازادي د الله تعالی لوی نعمت دی او باید چې د دغې نعمت قدرونه وشي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په شریکه هلې ځلې وکړو. मुकाबला करेंगे उन सारी मुश्किलात का जो हमें बाहर से हो रही है, जो अंदर से हो रही है. हमारा इस मुल्क का हामी और नासिर रहे. पाकिस्तान जिंदाबाद. دغه رنګ د ضلع په نورو شخصي او سرکاري ودانو کې هم دغه ورځ ونمانځلې شوه او امولس پکې په جوش او خروش سره برخه اخیستې وه. په تورنزو کې د ازادۍ په نوم د فوټبال یو لوی ټورنمنټ سرته ورسېدو چې د پښتونخوا یو شمېر ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. په مرکزي غونډه کې ډیپټي کمشنر عدنان فرید او ډي پي او محمد عارف خان په ماشومانو کې او په کارکردګۍ ښودونکو صحافیانو او افسرانو کې سرټیفیکیټس او ایوارډ تقسیم کړل. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.